تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت مبارکہ او دا سیرت طیبہ تذکرہ کو دا بدر واقعات دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت شروع دی. دا دے واقعاتو دا دی سیرت دا تذکر بنیاد مقصد پخبل ایمانونو کی مضبوطیا او پخبل یقین کی استحکام پیدا کول دی. زنگ دا خبل رب سر تعلق مضبوط شی، زنگ پا زندگی کی اصلاحی کارون اڑیر شی، دا غلطو کارون نمگا بچ پاتش، او زنگ پخبل دین بانی او پخبل شریعت بانی یقین را پیداش. دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بدر پا جنگ کی سا اہم واقعات چاگہ ایمان افروز واقعات دی. نبی علیہ السلام مسلمانانو تویلو چی بنو حاشم بنا وجنی، او ابو بختری دا کس تی جدا دا نبی علیہ السلام دا شیب ابی طالب والا معاہدہ ختم کرو و نرم مشرک ویل دتا بسنا وائی که مخدر درشی. نو دا سی وچی یو کس خو پا دغکی ویلو غالباً چی ابو حذیفو چی ارا چونگا خپل پلاران و خپل خلق وجنو عباس پم پکی وجلے کی. عباس نبی علیہ السلام ذکر وکرلو، نبی علیہ السلام خو سبنویل خو عمر تیویل چگو را عباس مسلمان دے و حالاتو مجبورہ کڑے رے پا زور راوستے رے، دا خبر در ٹوکی نرا. عباس آغا تبی غصہ وکڑا را عمر فاروق رضی اللہ عنہ وغا دیر زمانہ پر اخبر خبر اخ پیمان و توبہ استلی و بیا چمالا نبی علیہ السلام نے دا خبر نو کول پکار مبارک انسانانو غلطیانی کی دلی. او اتفاق داو چی ابو بختری دے یو مسلمان لمخی لورا بل مرگر ورسارو اغا ورطوی لکم در اللہ رسول ویلی دی چونگا بتا نوجنو. دا نبی علیہ السلام دا حکم تابع خلقو، جنگ دے دشمن دے، نبی علیہ السلام فرمائے نبی وجنی، صحابو ویل ندی وجنو با دکا دا پر نسبت دا نورو کافرو نرمو. ابو بختری سر اخپل مرگره ویل زمان دے مرگری صحابی ورطوی دا اللہ رسول تا یاد کڑے استا مرگره ندے یاد کڑے. نو آغا ورطویل که ما مرگره تا پناه میلاویگی خوزه بیا پناه ساسو پناه بانی یقین کوم که ما مرگره تا پناه نورکوی بیا بجنگ کو. آغا صحابی ردنا مرگره دا مرکولو کوشش کولو جنگو جہادو دا کافرو دا وجر حکمو چی فضری فوق العناق سٹونو تی کٹ کئی. دا مخیطا کی دلو او د خپل مرګري بچاوي کولو بس راغی پکې بیا دیم مړ شولو، مرګری مړ شو. د خراب صحبت دا نتیجه بیا خراب مرګری کله بچکې سړی به کله نه کله خپل سره موبایل بیا داسې ده چې خراب صحبتونه انسان خرابوي، ښه صحبتونه ښه ملګرتیاګانې انسان کوي. نبی علیه السلام په دې بدر په جنگ کې چې کوم مختلف واقعات بیا راغلي وو، اک یو اهم واقعہ دو امیہ بن خلف په مقابله کې په حالاتو کې دا او د امیہ سره د عبدالرحمن ابن عوف ډېره ښه کلکه دوستانه او تعلق باقاعده دوانو لیکل شوي وو که زه مدینې ته درغلم ماله به پناه راکړې، که ته مکې ته رالې زه به مکې تاله پناه درکړم. امیہ عبدالرحمن ابن عوف تلو، عبدالرحمن ابن عوف هم مهاجرو او عبدالرحمن بورته هغوی نه وي، عبدالرحمن بن عمر بغالبا بن عمر بورتاویل ځکه دوی رحمان نه پیژندلو به په رحمان به خفه کېدل د مکې دا خلک. عبدالرحمن ورته ویل که ما ته عبدالرحمن نه وی نو عبدالاله خو وایه که نه، که دا نوم هم راته نه بیا به آواز نه در کوم درته. د دواړو یو تعلق و ملګرتیا وه. امیه ابن خلف ته سعد ابن معاذ ویلو، د سعد ابن معاذ هم ورسره ملګرتیا وه. سعد ابن معاذ انصاری و د مدینې خلکو دا
دی تلی و عمرې له په هغه زمانه کې تلی و چې د مکې خلکو پابندي لګولې وه څوک مسلمان دی هغه به حرم ته نه پرېږدو سعد امیه بن خلف ته ویل عمره کول راغلی ما هغه ویل د غرمې په ټیم کې به لاړ شو د غرمې په ټیم کې څوک نه وي طواف به وکړي او سعی به وکړي عمره به وکړي سعد بن معاذ چې کله راووتلو عمرې ته طواف یې کولو ابو جهل پرې راغی ویل لکه دا څوک دی نو امیه ورته وویل ویل دا د مدینې نه راغلی یثرب نه راغلی دی سعد دی ویل دا خو صحابیان دی ګمراه شوي دي او دین یې پرېښودی دی او دا هغه ته ویل که د امیه نه سره نه و که نه اوس به دا سره هلته پروت و ویل ده به پناه کي سعد ابن معاذ هم ډېر بهادر صحابي و هغه ورته وویلو ویل د ما سر خو به غورځې خو ته به مدینه باندې ځې ځې که نه به ځې لاره خو دې په ما ده ویل خپل حالت هم یاد ساته امیه ورته ویل ابوالحکم دی هغه ویل چې هر څوک دی ده پې اواز چوت کړو هغه ویل مشر دی دمږه اواز په مه چوتوه هغه ویل ستا متعلق مې ما اورېدلي دي چې نبی علیه السلام فرمایي امیه به زه وجنمه مونږ به یې مړ کوو مسلمانان رنګ یې تک زیړ شول ولې کافرو د نبی علیه السلام په خبره عقیده وه چې نبی علیه السلام که خبره وکړي به ټیک په ټیک خېږي کور ته لاړو او پریشان او بیبي ته یې ولې پریشانوي هغه ورته ویل سعد راته داسې وویل نو هغه ورته خپل ځان بچاو کوه نو بیا چې ابو جهل دا خلک کله جنګ له تلل مسلمانانو خلاف امیه پټ شوی و نه تلو ځکه خبره ورته یاده وه ابو جهل سړی را پیدا کړو وی ستا د وجې نه ټول خلک پاتې دي ورته ناست او بس راویستلو ځان سره ښځې ورته ویل خبرې درته نه ده یاد ستا ده ده ورته ویل لارې پورې وسره زه بیا ترې واپس کېږم ابو جهل هم ډېر خطرناک کافر و د سعد باندې نظر ساتلی وي دا به رانه چېرته سعد نه امیه رانه چېرته پاتې نه شي بدر ته یې ځان سره ورسولو د بدر په جنګ کې بیا چې کله قیدیانو عبدالرحمن ابن عوف ما سه زغرې د مالي غنیمت راغونډې کړې وي ازغرې مې راغونډولې را سره وي ما چې ډېر شی مالي غنیمت مې راغونډ کړو د مالي غنیمت وروسته واقعات د تقسیم حوالې سره بیا راځي یو امیه و زوی ورسره و علي ویل تېرېدل ما باندې اواز وکړلو ویې پېژندلمه چې هلکه قیدان خلک نه شي په ما باندې پیسې نه شي ګټلی ما ته ضرورت نشته ما سره زوی دی او ولې پیو ته هم ضرورت نشته چې پی به در باندې څکمه بیا وخان به پکې میلاو شي عبدالرحمن ابن عوف فرمایي بس ورمنډه مې کړه دواړه مې راونیول ما ویل زه قیدیان را سره راغلل په لاس کې په ده باندې به پیسې وګټو دا ډېر ښه مالدار دی امیه او په جنګ کې بیا معاهدې نه وي تعلق د کورونو و د جنګ نه و چې زما دوست دی هلکه غاړه دې چاپېر کم نه او امن هم دلته نه و ځکه په جنګ کې د چاله امن نشي ورکولی امن په کورونو کې په خپل کلیو کې به وي او دله امن ځکه نشي ورکولی دی خو د مکې نه راغلی دی توره ورسره ده جنګ له راغلی دی او باقاعده په میدان جنګ کې دی څه په محله او په کوڅه کې خو نه دی چې امن وله ورکړي یاره عبدالرحمن ابن عوف فرمایي ویل بلال وکتلو امیه ابن خلف چې دی امیه بلال وکتلو امیه په مکه معظمه کې د بلال سره ډېر ظلمونه کړي وو ډېر ظلمونه یې ورسره کړي وو او خلکو ته یې وویلو چې راشئ د کافرو سر میلاو شولو رأس الکفار یې ورته وویلو ویل دا سرغنه دی د کافرانو او بلال د اواز په لحاظ سره ډېر چوت اواز والو واقعي بلال سره ډېر سختۍ کړي بلال له ډېر وهل ورکړي په سور نور باندې سمبلولی و راښکلی و او ډېر ظلمونه امیه ورسره کړي وو الله پاک ډېر لوی غیرتي بادشاه دی ظالم ته وي ظلم کوه دا به سره بس ټول کومه دا راپسې لیکم به او ستا د ظلم انجام به د تا ته په دنیا کې هم الله ډېر غیرتي بادشاه دی څوک هم ظلم کوي که نه ظالم ته فورا څه نه وایي وایي زه به تا سره په دنیا کې مې د ظلم په بنیاد ګورم آخرت کې به هم ګورم دې وجې نه زه کله ناکله یم ظلم نه دی پکار ها نن خو دا ظالم ډېر خرمست دی ژوند تېروي ډېر خرمست دی او ما ته څوک څه نشي ویلی الله فرمایي تا ته ګورم امیه ابن خلف ته د الله پاک څه نه ویل چې په بلال باندې ډېر ظلمونه او زیاتی کولو نن د ظلم او د انتقام د اخیستلو ورځ هم ده او بلال ویلو خلکو راشئ که نه مجاهدینو ته یې چغه کړله
عبدالرحمن ورته وی قلار شه ما ځان له قیدي نیولی ته ولې نه قلارېږي بلال د عبدالرحمن ابن عوف خبره چرته اورېدله عبدالرحمن عرب یو بل سره بې تکلف ویل ای د تورې زویه درته یم چپ شه که نه حبشي نسبت یې ورته وکړلو بلال ویل زما عبدالرحمن ابن عوف فرمایي زما خبره نه اورېدله ویل دقو چې ملګري راپسې راویستل ویل ما خو ویل چې دا یو قیدي ځان له ساتمه ویل علي مولا ورکړو د امیب دا زوی چې دا مړ کوي ویل ده ته ویل شابه که زر زر ځان رسوه ویل دې درونو نه شو تللی ویل چې کافر وله د علي زوی مړ کړلو نو ویل په ده پسې رامنډې ویم بیا لاندې کړلو ویل دې خو تللو نه شولو ویل ده را چغې وهلی بیا او نن د بلال د انتقام ورځ د بدلتي اخلي نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته شابه سم له په ځمکه سملاستلو عبدالرحمن ابن عوف د پاسه سملاستلو ځان پرې راوغوړو ویل دې دپاره چې دی بچ شي په دې بنیاد نه چې دی چېرته کلمه مسلمان دی ویل ما دغه دی مالي غنیمت دی چې قیدي به ځان سره بوځم چې کله بلال رضی الله عنه ملګري راورسېدل عبدالرحمن ابن عوف پې د پاسه ملاست دی او دا خو ډېره غټه بلا وه بس لاندې په تورو باندې ووالو عبدالرحمن ابن عوف فرمایي زما دا خپې هم په توره باندې پکې وواله او کله ناکله به عبدالرحمن ابن عوف خلکو ته خپله خپه ښودلی ویل دا د بلال د لاسه دا خپه مې زخمي شوې ده په بدر کې او ده چغې وهلې امیه ابن خلف چې دی دغلته مردار کړلو مړ یې کړلو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د صحابه دا جذبه د بلال دا جذبه دا د عدو الله دی د الله دشمن دی او دله من نه پناه خبره نه وه دنه ډوقیدي نه جوړو او د بدر په میدان کې چې دی د دې سرغنلې هم سر کټ کړلو دی مړ کړو مردار شولو نبی علیه السلام د صحابو دا کار ځکه کولو دا د قرآن شریف حکم و چې فضربوا فوق الاعناق الله ویلو چې دا سټونه دې کټ کوي وی وای نرمي ورسره ونه کوي دا صحابو په قرآن شریف باندې عمل کولو عامه خبره نه وه خو بل طرف ته د صحابو دیني جذبه داسې وه چې عبدالرحمن ابن ابي بکر د ابوبکر صدیق زوی دی عبدالرحمن نوم یې و کافر و خپل په دې دغه جنګي قیدیانو کې بیا دی هم شوی دی په هغه وخت کې مسلمانو د بدر کافرو سره راغلی و نو چې کله عبدالرحمن بیا مسلمان شولو بیا یې پلار ته ویل ابوبکر صدیق ته ویل پلاره په بدر کې مې یو دوه ځله د تورې لاندې راغلی وي په جنګ کې خو ما ویل پلار مې دی ویل ځکه مې درته څه نه ویلو ابوبکر صدیق ورته ویل والله ویل د ما د قسم مې په الله باندې عبدالرحمنه که د ما د تورې لاندې راغلی وی ما به دا بلکل پروا نه وکړې دا زما زوی دی او ما به د خپل تورې باندې ستا دا سر ستا د تن نه لر کړی به و دا د هغوی دیني جذبه وه هغوی بیا د رشتهدارو خیال نه ساتلو الحب فی الله والبغض فی الله د خدای لپاره مینه او د خدای لپاره محبت دا د هغوی ایماني نښه وه بیا زما بچی او خوني رشته مې نه سره ده خو د الله دپاره مې تا سره دشمني ده او په بدر کې داسې وشولو چې عبدالرحمن ابن ابي بکر وکتلو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته ویل ای رسیله زما مال دې څه کړلو عبدالرحمن ورته بیا په شعر کې ویلي دي ویل یو اس دی یوه توره ده یو غشی دی نو نفس مې خلاص کړي دي ویل دی هم په جنګي قیدیانو کې بیا رانیولی شوی و د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې وینا مطلب دا و چې تا زما خیال ساتلی دی خو ما به ستا خیال نه وی ساتلی د مصعب ابن عمیر رضی الله عنه متعلق راځي مصعب هم ډېر لوی صحابي و مخکې موږ په سیرت باندې خبره کړې ده په بدر کې ډېر کماله ایماني خبره کړې ده مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ورور دی زبیر ابن عمیر دی غالبا او یو انصاری صحابي دی هغه ور د الله صحبې تړي مصعب ابن عمیر پې غږ وکړو لکه ویل کلکه یې وتړه ویل د ده مور ډېره مالداره ده او ښه ډېرې پیسې پکې
په مصعب باندې خپل رور آواز وکړو مصعبه پلانکې یم ستا رور یمه هغه ویل ما پېژندلی ویل څومره بد کې ما سره وروځه ستا رور یمه مصعب ابن عمر ورته ډېر ایمان نه ډکه خبره کړې ده ورته ویل د ما او ستا روري ختمه شوې ده دا چې څوک دې تړي زما رور هم دقه دی ویل دې ته نظریاتي محبت وایي د یو بل سره دا همره ګورئ د انسان خپل سکه رور وي او هغه په جنګي حالاتو کې په داسې حالاتو کې وي او بیا هم د خپل رور مینه په انسان نه غالب کېږي موږ ته خپل ایمانونه معلوم دي که نه زموږ رور شل ځله هم غلط کار کوي موږ په خوا کې ولاړ هلکه څه وکړو مړه رورۍ نه خو نشو وتلی یا ته راته لا پکې مسالې هم کوي دا مه کوه د رور سره څه وکړم ول د رور را باندې حق نه دی هلکه د تره زوی را باندې حق نه زیاتې کړی دی خو حق به نه ادا کومه هلکه دلته حق نشته هر سړی د بل سړي سره ځینې خلک خو د پاټو په بنیاد باندې غلط کوي زما کارکون دی زما پاټی زما ووټر دی خو دغه خو لا لرې خبرې دا د رشتو په بنیاد باندې خلک دا کار کوي د صحابو سیرت په بدر کې دا څرګندېږي چې هغوی بیا د رشتو خیال نه دی ساتلی هغوی بیا د ایمان او د شریعت سره د مینې محبت اظهار کړی دی مصعب ابن عمر رضی الله عنه خپل رور خوال هم رانغی ویل زه دې کلک دې وتړي وي عمر فاروق رضی الله عنه عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ماما دی ماما او په جنگ کې ولا مخې له راغلی دی په بدر کې او عمر فاروق د خپله تور نه دا اړولې ماما چې دی په اولني ګزار سره عمر فاروق خپل ماما مړ کړل دا ډېرې ګرانې خبرې دي دا په معاشره کې په جومات کې منځونه او دسونه کول دا اسانه خبره ده ذکر فکر ډېره اسانه خبره ده په معاشرتي ژوند کې شریعت له ترجیح ورکول او د دې شی مختونو کې د دین د مخالفینو چې هر څوک دی د هغه مخالفت کول او د هغه ته په کلکه مضبوطه خبره کول دا ګران کار دا خو چې کله زموږ خپلوانو کې واده که نه او دا غټ غټ ډیګونه یې لګولي هلکه حاجي صاحب دا څه کوې بیا څه وکړو خپلوان دې راغلي یو نو لږ غیرت وکړه که نه وځه واده نه والله شل کسان به دې راونیسي هلکه مه ځه دا شیدونه بند که واده کې به کړنګ کړونګ بند وي هلکه زوی سره په کور کې لږ سخت خبر وکړه مانځله به ته نه راغلی وځه کور نه بس سبا ورځ به ما بچی مونځ کوي که نه مو سره کولی شو داسې نه دا ایماني حلاوت غواړي ایماني جذبه غواړي دا خبرې او د خپل عبادت ته خوند نه به انسان اله خبرېږي چې کله انسان کې داسې ایماني غیرت موجود چې هغه د مصعب غوندې کردار ادا کولی شي د ابوبکر غوندې کردار ادا کولی شي او هغه د عمر فاروق غوندې کردار ادا کولی شي چې هغه په دین کې دومره غیرت دی هغه کې چې هغه د خپل مامان هم تور نه دی اړولی مصعب د خپل روح خیال نه دی ساتلی دې ته ایماني غیرت ویلی شي په دین سره لګاو چې من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان که چا د الله د پاره چا سره مینه وکړله د الله لپاره چا سره بغض وساتلو د الله لپاره چا سره مدد وکړلو او د الله لپاره چا سره مدد ونه کړلو نبی علیہ السلام فرمایي دا پوره ایمان نه دا کامل ایمان نه خره فقد استكمل الايمان دا مکمل ایمان والا دی چې په معاشرتي ژوند کې د هر شي د دین په بنیاد دی غم خادي ناسته پاسته مرګرتیا او دوستانه د دین په بنیاد باندې زموږ خو ټول د پښتو په بنیاد دي د رشتو په بنیاد دي د ډلې ټپلې په بنیاد دي د پرې چمبې خبرې دي زموږ د للهیت والا خبر نشته که زموږ د عباداتو اثرات نشته دی د عباداتو اثرات به هله پیدا کېږي به زموږ کې ایماني غیرت او ایماني جذبه وي په مسلمانانو کې داسې دا ډېر ګران کار دی ډېر ګران دی د خپل کلیوال خپل کلیوال د خپل ژبې چې څوک پښتو وایي که نه او تا ته به داسې ماحول کې میلاو شي خلک نرمي کوي بیا چې لکه پښتون دی پرېږده هغه صحابو په بدر میدان کې داسې ایماني جذبه او ایماني حلاوت ښودلی دی بل طرف ته نورو معجزاتو ظهور هم پکې شته دی او کاش یو صحابي دی دی فرمایي وایي زه جنګېدلم توره مې ماته شوله او توره مې چې ماته شوله بس په لاس کې مې یو شیز پاتې شولو نور راسره څه نه و
نبی علیه السلام الله چبوتره جوړه وه او سعد بن معاذ غالبا د بهر په چوکۍ باندې ولاړو وی نبی علیه السلام ته راغلم د الله رسوله توره خو مې ماته شوله وی نبي صلی الله علیه وسلم یو لرګی راکړو راته وی ما ته ویل الله رسول په دې به څه کوم ویل ته یې وړقوه توره به او کاش وی ویل چې توره مې وخوځوله که نه هغه لرګی ویل توره شوله او بیا هغه صفت کړی دی چې د هغې اوږدوالی و او د هغې یو پړقار غوندې و هغه به بلکل پړقېدله به او د هغې دومره ښکلا وه ما ویل چې دې تورو ته ګورم او چې د نبی علیه السلام د خوا نه رالم او داسې مې وخوځو لرګې ویل توره شوله دا د نبي صلی الله علیه وسلم معجزه وه او د عکاش کرامت و او تلی دی جي د جهاد برکتونو ته وګورئ که نه د لرګي نه الله پاک تورې جوړوي ای صحیح حدیث دی عامه خبره نه ده عکاش وایي ویل چې ما په خپل مخکې کم توره باندې جنګ کولو هغه مې زړه نه و یخ کلی ویل په دې توره مې بیا زړه یخ کړلو ډېر وخته پورې بیا د صحابونو کې یو بل ته د هغې دغه ډېره زمانه پورې وه بیا چېرته انقلابات راغلي دي توره بیا ختمه ورکه شوې ده بیا د ابوبکر صدیق په خلافت کې عمر ته پاتې شوې ده د عمر په خلافت کې عثمان ته په دغې زمانه کې بیا راچرته ګډه وډه شوې ده د عکاش د نبي صلی الله علیه وسلم بیا لرګی ورکړی د الله پاک ته توره الوا ترې نه وه جوړه شوې موږ خلک وایو که نه چې یاره الوا ترې جوړه شوې ځکه چې موږ خلک ډوډۍ ډېره خورو هلکه یو چکی ګوړه و پسې سنت نه وي موږ دغه ګوړې خوره نو صحابه کرام داسې ایمان داسې خلکو کرامات ښکاره کړي دي موږ خلک وایي چې به دیوال لاس کېږدم چې دا سره شولی والله سورت یاسین مې وویله چې دا پلانکی کار مې وشولی نبی علیه السلام هغه داسې نه چې ورشه سورت یاسین شروع کړه چې خدای دله توره درکړي نبی علیه السلام لرګی ورکړی وی ګوره د جهاد برکت ته او د نبي معجزې ته ګوره توره ترې جوړه شوله جنګ یې پرې کړی ډېر شی خلک یې پرې وژلي دي بیا او کاش خپله خبره په خپله کوي او بیا نبی علیه السلام وویلو یو ځل یې تذکره کړو دا په جنتیانو کې شامل شوی دی بیا ښه عکاش نبی علیہ السلام حدیث تے مشہور حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی او یا قسم خلق بداسی وی او یا زر قسم خلق 70,000 خلق دی چا اللہ با بے حساب و بے کتاب جنت تا داخل ایبا داغی خپل صفتونو دی بے پا حدیثو کشتره عکاش پاسی دلو دو اللہ رسولہ ویل دعا را لو که چی خدای پاک پا دی او یا زر خلقو کی ما شامل کی زب بے حساب و بے کتاب جنت تلاش نبی علیہ السلام لاس پورته کړل وی الله پاک عکاش په دغه خلکو کې شامل کړي کم او یا زره خلک به د قیامت په ورځ الله پاک به حسابه به کتاب جنت ته ځي هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون دغه خلک به دوی به دم تعویذونه باندې په سحر او جادو منتر او کوډ باندې یقین نه ساتلی دوی به بدپالي نه ساتلی او دی په الله باندې توکل ساتلی عکاش وی الله رسوله ما په خلکو کې شامل کی نبی علیہ السلام شامل شولې او یا زر قسم خلکو شهیدانو کې بجنتیانو کې شامل شولو یو بل صحابي پاخه دلو وی دا الله رسوله د ما لپاره هم وایا کنه پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل ویل عکاش در نمخ کې شو بس خبره ختمه ده ویل دا د الله د رسول حکمتونو دا خو به یو کړای بلګېدله نبی علیہ السلام ویل بس عکاش ویلو چا ول ویلو بس دغه خبره ده عکاش درنه لاړلو مخکې شو ده وی بل چا لپاره دا اعزاز نه میلاویږي دا د الله د رسول حکمتن یوه خبره ده نو نبی صلی الله علیه وسلم داسې حالاتو کې په بدر کې مختلف واقعات نور هم شته دی دا چې کله دا کافر دا مړو چې دی دی کله یو ځای ته کوهي ته اچول بیا را یو ځای کول نو ابو حذیفه دا د عتبه زوی و دا مسلمان د عتبه جسم کې داسې راخ کودلی شو په دې باندې خاورې باورې اچولې د کافرانو جنازه به هم نه کې کفن دفن به هم نه کې داسې به قبر کې به احتراما دی هم نه بس یو لوی کوهی و
او هغې ته به یې وراچول. نو د ابو حذیفه په دې چهره باندې داسې خفګان غوندې ښکاره شو. نبی علیه السلام چې ورته وکتل چې حذیفه غالبا د خپل پلار په دې مرګ باندې خفه دی. ابو حذیفه نبی علیه السلام ورته ویلې لکه د پلار په مرګ خفه شوې که به دې راښکل وي خفه شولې؟ هغه وایي د الله رسوله په دې مې ایمان او یقین دی چې ستا دین حق دی او دا جهاد هم حق دی. ویل زما نه پلار ډېر هوښیار سړی و او زما نه پلار ډېر صابر سړی و. وی هسې زما دغه توقع دا وه چې دا به چېرته مسلمان خپل هوښیارتیا او دا خپل صبر به دی چېرته استعمال به کړي، خو په دې خفه یم ده باندې څه چل شوی و. د خپل دومره هوښیارتیا نه د خپل عقل نه م کار وانغېستلو او نن د یو بوره خراب انجام سره ور مخامخ دی. نبی علیه السلام ابو حذیفه له دعا وکړله چې الله پاک دې تعالی خیر درکړي او ستا د زړه دی الله پاک دا غم ختم کړي. نبی علیه السلام ورله دعا وکړله. او بیا چې کله دا مړي دې کوهي ته ور واچول که نه، نبی علیه السلام ورته بیا خطاب کړی دی، ورته ویلي دي چې الله پاک کومه وعده ما سره کړې وه نو الله پاک ما سره خپله وعده مکمل کړله. الله ورته تقریر کوي، د الله رسول تقریر کوي ورته چې ما سره کومه وعده الله کړې وه. نبی علیه السلام ته فرمایي ما سره د الله وعده دا وه چې پیغمبر غلبه به در کومه، مدد به دې کومه. ما سره خو وعده وکړله په 1000 کسانو باندې 314 کسانو غلبه بیا منتله. نو تاسو سره چې کومه وعده الله کړې وه وعده بیا موندله که نه. عمر فاروق ته د الله رسوله مړو سره خبرې کوې، دا خو مړ دي. نبی علیه السلام ته فرمایي ستاسو نه ښه اورېدونکي دي او دا الله پاک ورته ځکه اورئ چې دا الله پاک نور هم د یو تکلیف سره او بې شرمۍ سره مخامخ کوي. اگر چې یو روایت خلک دا هم پیش کوي چې دا باقاعده الله پاک جمدي کړي دي د نبی علیه السلام د تقریر ته چې د مرګ نه پس به دوی په یو بل درد باندې او په یو بل شرم باندې الله پاک ور مخامخ کړي. د کفر سزا پته ورته ولګي، دا معمولي خبره ده. د الله تعالی سره شرک کې او د الله بندګي نه کې. بهرحال مشهوره دا چې نه جمدي شوي نه وو، بطور معجزه د نبی علیه السلام معجزه وه چې په کوهي کې 80 کسان ور واچول او د ټولو 80 نه خو کم وو ځکه ځینې خلک په دې لاره کې څښا شوي وو، په هغې ته په هغه ځای باندې شګی اچولي وي، بیا هغې ښکته نه شو راښکودلی. نبی صلی الله علیه وسلم ور تقریر کړی دی. دا خو ګورئ د نبی علیه السلام معجزه وه چې مړو ته یې خبرې واورولې. هلته 14 مسلمانان هم شهیدان، هغې خو ډېر ښکلي دفن کړي دي. 14 چې کوم مسلمانان شهیدان شوي په بدر کې، اگر چې یو روایت 1818 هم دی خو مشهور 14 مسلمانان هم پکې 14 مسلمانان شهیدان شوي وو او دقې کسانو له بیا کوهی کنستلی کافرو له او هغوی سره الله تعالی رسول چې دی خبرې کړي دی. دا معجزه ده د نبی علیه السلام. موږ مړو سره خبرې نشو کولی، د شهیدانو قبرونو له هغه شرکیات د خلکو نن سبا شروع کړي دي. دا د نبی صلی الله علیه وسلم د بدر د میدان اهم غټ واقعات زموږ دپاره پکې ایمانی د قوت او د ایمانی طاقت د حاصلولو دپاره دا خبرې هم کوو او د خپل یقین د استحکام دپاره په دین باندې یقین پیدا کولو دپاره. او بدر ته موږ نشو تللی، نه بدر جهاد هم کولی شو. موږ جهاد میاد نه پاتې شوي. جهاد خو ډېره نیکه جذبه غواړي، هغه مضبوط ایمان غواړي. جهاد خو بهرحال دا ځکه ذکر کوو چې دا دین زموږ حق دین دی او په دې کې صحابه کرام ډېره لویه قرباني شامل ده. او قرباني داسې نه وه چې د الوا تال ته ناستو او د الوا په خوا کې قرباني ورکړې وه، د بدر په میدان کې قرباني ورکړې وه. نو ټول خلک الوا خوارۍ اوس استاد دا خو مانځه ډوډۍ نه پس دا خواږه به لږ سنتې دي. موږ ما ته په کتاب کې نه دي معلوم، که تا ته معلوم دغه الواګانې خوره بس. نبی علیه السلام صحابو دا قسمه ژوند تېر دې ته ایمان ډک ژوند دې ته ویلی شي. د رښتو خیال یې نه دی ساتلی او دا امره کلک ژوند دی په بدر په میدان کې ایمان طاقت ښکاره کړی خپل. د دې وجې نه موږ دا سیرت النبي صلی الله علیه وسلم تذکره کوو. موږ وایو څوک د بار ربیع الاول خیراتونه کوي ول دا وینه خیراتي که خپله رشتې قربان که په دین باندې بیا به ستا خیرات پته ولګي.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت پیغام هم داره چې خپل ټول خواهشات د دین نه قربان کړي، دین سره مضبوط تعلق جوړ کړي، بده کې خیر دی، بده کې برکت دی. الله نه دعا ده چې الله پاک موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه پیدا کړي او زمونږه نیک جذبه الله زموږ په زړونو کې مضبوط کړي او الله موږ په دین باندې غیرت او حمیت را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. بیمارانو دپاره دعا وکړئ چې رب العالمین څومره بیماران دي الله ټول بیمارانو صحت کامله عاجله ورکړي، ټول مسلمانانو تکلیفونه او پریشانیګانې ختم کړي. الله د خپل قهر او غضب نه بچ کړي، خپل رحمتونه را باندې نازل کړي، زموږ ټول حاجتونه ضرورتونه د خپل غیبي خزانه نه پوره کړي. وصلی الله. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا